مسلې زده کول پکار دي. پاغي کې یو مسله دا ده چې تراویح څو رکعات دي. رمضان المبارک کې یو خاص منذ راغله حدیث کې هغه ته تراویح وایي. تاسو ما حدیث ویلو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې نبی له صلوات و سلام چې څومره امت د تراویح طرف ته دعوت ورکړه د دومره بل شي تنا او بیا حضور فرمایل چې چا تراویح وکړي تیر شوی مخکینی گناهونه ورته الله ټول معاف کړي. اوس تراویح 100 رکعات دي. نو تراویح شماره د شل رکعات تراویح دي. مدینه منوره کې با شپږ دیرش رکعات کېدو. دا غي وجه دا ده چې مدینه منوره کې طواف نو نو د هر سلو رکعات تراویح نه بعد با هغه نفل کول. نشپاړس رکعات به نفل کول. سلو رکعات تراویح به چوکړي به سلو رکعات نفل کول. نو سلور کرتا د تراویح په میس کې باغوی نفل کول 1400 دیرش کی. مکه مکرمه کې به د سلف و صالحین په دور کې د سلو رکعاتو نه بعد یو طواف کېدو. سلو رکعات بچوشو به یو طواف کو. مدینه منوره کې به سلو رکعات نفل کو. خوشماره د تراویح شل و د دین کم نه وا. امام مالک رحمه الله صحابه او دور کې تابعین او دور کې تب تابعین او دور کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تراویح کړي یو شل رکعات کړي د پخپل کړي دی او هغه دلایل مې لیکلي وو چې درته وایم. جمع باندې تناوب کړي په جمع کړي دي. هم دې مسله باندې بحث کوم. دا مهمه چې تراویح شل رکعات دي. د شل رکعاتو نه کڅوک درته کم وایي سید هغه مزده خو هغه تراویح نه دي، هغه تهجد دي. تهجد اتر رکعات راغلي دي، تراویح شل رکعات راغلي دي. پر رمضان کې چې کوم منځ کېږي او د روزې متعلق خاص منځ هغه شل رکعات دي. دا درته ځکه وایم چې ډېر ملګری به تاسو ته وایي چې تراویح اتر رکعات دي او دا خبره مونږ او تاسو باندې خوږه لګي ځکه چې رکعاتونه کم شو کنه. مونږ او تاسو چې روزه ماته کو او به خوراک ډېر وکړو بیا درېدل لا ته ګران. نو کم مولوی صاحب چې راته کار اسانۍ داغه خبرې را باندې خوږې لګي.
نو ځکه مې دغه بحث درته نن اراده کړې چې دا درته وویم. نو تراویح 60 رکعات دي. د 60 رکعاتو نه کم مست تراویح نشي ویلې. هغه تهجد دي یا عام نفل دي. څومره امت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې تیر شوه دی او راضی با د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانہ کې د صحابه او دور کې د تابعین او دور کې ترنن ورځې پورې د حضور په امت کې داسې مذهب نه دی تیر شوه معتد بها داسې امام نه دی تیر شوه داسې صحابی نه دی تیر شوه داسې تابعی نه دی تیر شوه داسې بزرگ نه دی تیر شوه چې هغه 8 رکعات تراویح کړي او یې خلقو ته ویلي او نه پدې 8 رکعاتو کې حدیث تا خو په تهجد کې نو چې څوک مو غلط نه کی نو نن درته یو څو دلایل په دی وایم چې دا موږ 60 رکعات کوو دا غلط نه کوو دا صحیح ده او دا 2 رکعاتو والا سره اس نشته بغیر د خپل ځان د خبره او بغیر د دین چې رکعاتونه کم دي نو خلکو ته مزه ورکای. نو اول نمبر دلیل د امام بخاری رحمه الله استاد دی نوم دی ابن ابي شيبه دا د امام بخاری صاحب استاد دی. هغه د حدیث یو کتاب لیکل دی 8 جلد کې هغه په دې دویم جلد په 280 صفحه باندې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث راوړی او حدیث روایت کړی دی د رسول الله مبارک د تر بچی رئیس المفسرین حبر هذه الامه د دې امت غټ عالم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمائی کہ رسول اللہ مبارک صلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. رسول الله مبارک صحابو ته منځ ورکو 60 رکعات او اخر کې وتر مکړه. دا حدیث ته امام بخاری رحمه الله د استاد کتاب دی هغه استاد د لیکل دی او تجلد دی او حدیث کې اس خبره نشته حدیث هم صحیح دی او کسو خبره پکې کوي نو هغه بیا زیاته کوي او علما داغه جواب کوي که هغه طرف تزم هغه بیا خبر استاسو د ذهن نه بالاتری دي. دویم نمبر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سلورم خلیفہ دی او د حضور زم مبارکم دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. دا هغه صحابی دی چې حضور فرمایي انا مدینۃ العلم وعلی بابها. زد علم خارم او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دروازه. ما بل ورځ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوب کې ولید دمره کتابونه ور باندې پشاکړیو دمره کتابونه
چا کتابونه په دومره دراندو چې راو غورځېدو او دا پخه مبارکه دا خوب شو. ما ته یو سړی دی خوب کې وایي وی دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دومره علم کړه دومره علم الله ور کړه دے چې بدن وړوکې دی او علم په ډیر دی دا ټول کتابونه د ته یاد دي نو ذکر او غرزي او کداغه د علم قصې می درته وکړي حیران شي مې به ته ان شاء الله یو ورځ نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا امام د صحابه د بچ کله رمضان راغی نو صحابه ته په خپل شل رکعات امامت کاو. یو حدیث کې دا دی چې رمضان المبارک راغی نو حضرت علی سے قاریان رو غوښتو قاریانو ته وی جمع چې ورکوي خلکو ته بشل رکعات تراویح کوي. کم جمعات کې چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ التبه قاری مخ کې کو شل رکعات تراویح به وکړي چې کله بشل رکعات پوره شوي نو بیا به قاری سے برستو شو او حضرت علی سے به مخ کې شو اخیری نوی تربا درې رکعات هغه وکړه. دا حدیث دا د حدیث یو غټ کتاب دی او محدث دی امام بیهقی رحمه الله نوم دی هغه یو کتاب لیکل دی د حدیث السنن الکبرى 9 جلد کې کتاب او هغه نه مې درته لیکل دی او ما په خپل سترګو لیدل. دریم جلد یو سلاته اتیا صفحه. دریم نمبر دلیل د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دویم خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او داغه شخصیتو چې رسول الله مبارک فرمایل ک زمانہ رستو بل پیغمبر وې نو عمر به پیغمبر. حضور ورته فرمایل چې په کومه لار عمر زی رضی الله تعالی په هغه لار شیطان نزي. هغه لوی شخصیت هغه ټول صحابه کرام را جمع کړ ورتوی تراویح بکو خصو رکعات بکو د ټولو صحابه او فیصله او د عمر فاروق سے فیصله دا چې هر جمعات کې تراویح کیږي شل رکعات بکیږي. د عمر فاروق سے بخپلم شل کول او داغه په دور خلافت کې چې څومره وطنونه په اسلام باندې مشرف شویو ټول ځایونو کې بشل رکعات کې دي. دا حدیثم امام بیهقی رحمه الله او غټ محدث تیر شوی هغه په خپل کتاب السنن الکبرى کې پدریم جلد کې او په صفحه یوصل و اتیا کې دا حدیث راوړی. سلورم نمبر دلیل د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی او د حضور قاریم دی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ. کله کله رسول الله مبارک ځان ترو غوښته ورته ما ته تلاوت وکا اگر ته قربان پتا قرآن کریم نازل دی نو تا ته څنګه تلاوت وکم وی زتا خوغه غنم چې ستا د خلینه تلاوت وره. نو هغه د صحابه امام هغه به چې کله جمع ورکوله نو شل رکعات تراویح به کوله. دا مونږ او تاسو قرآن کریم کې چې تلاوت کو نو رکوګانې پکې شته کنه
دیتا ولی رکو وای دیتا رکو زکا وای چې د رسول الله مبارک قاری ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ با دغه ځای کې رکوع ته دغه ځای کې به رکوع ته رکعات به پوره کم ځای کې چې ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رکوع ته تللی دی الته اوس عین لیکلی شوی دی چې دا رکوع ده ان دلته ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رکوع کړی ده نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ با په ویشتم د رمضان باندې ختم کو او هر شپه به یو رکوع پکې وی هغه وخت کې رکوع نه و خو دومره اندازه تلاوت وکاو اوس چې څومره اندازه فرکات کې کړه الته اوس نخ لګېدلې د رکوع نو هر شپه به شل رکعات کول نو شلو ته چې په ویشتو کې ضرب ورکي سوتی جوړیږي 1540 اوس چې قرآن کریم راواخلی 1540 رکوګانې دي دا چې څوک کته کوي دته وایه ورشه الماری نه قرآن کریم راواله څو رکوګانې دي پکې ابا درته وایي 1540 ورته وای دا راته وایي چې دا 1540 رکوګانې په قرآن کریم کې ولی راغلي او دې ته رکوع ولی وای دا حدیث ته ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ د امام بخاری رحمه الله استاد ابن ابی شیبہ رحمه الله لیکل دی په خپل کتاب کې دویم جلد صفحه دا 215 پنځم نمبر دلیل یو تابعی دی غټ عالم سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا حجاج ابن یوسف حلال کړو وی ددن ډېر وینه تلوا علماء وی ولتی وینه تلوا وی دبانه ډار نو راغله حجاج ابن یوسف ورته وی علالم دی او که پزړه دی ارمان می وایا هغه وی ارمان می داده چې 2 رکعات منځ وکم 2 رکعات منځ یو کو خو زری وک ورته وی منځ دې زرو نک ډېر مزه را کړی و خو زړه سره یو فکر می مزغو تراغه چې حجاج بوای چې سعید ابن جبیر مرګ نه ډاری نو ځکه می دا 2 رکعات زرو کړ کله چې شهید کو بیا حجاج ابن یوسف چې کله مړ څه چا په خوب کې ولیدو وی الله د سره کومه معامله وکړه ورته وی چې څومره مړی می کړی د هر مړی مقابله کې الله یو کرت مړ کړل خود سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ په حق کې اویا کرت مړ کړل دلته علما سوال کوي چې دغه صحابه شهیدان کړي دي نو د صحابه په مقابله کې یو کرت مړ کړي د تابعی مقابله کې اویا کرت مړ کړي وې داغه وجه دادا چې د په علم کې داسې پای ته رسیدلو چې مثال نو موت العالم عالم موت العالم د عالم مرګ د عالم مرګ نو سعید ابن جبیر ته خدای پاک د علم ورکړو چې حجاج ابن یوسف او یا کرته چې د په مقابله کې الله سزا ورکړي دا سعید ابن جبیر کان یا ام ب20 د بچ کله جمع ور کوله 6 رکعات تراوی به دا حدیث ته سعید ابن جبیر سے یا محدث ته عبد الرزاق نوم ده
هغه د حدیث یو کتاب لیکل دی 9 جلد کې. دا حدیث راوړی دی په 4 جلد کې صفحه د 200 شپږم نمبر دلیل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچے مبارک عبدالرحمن هغه د صحابه امام، هغه به چې جمع ورکول او تراویح به کولی نو 20 رکعات به کول. یو غټ محدث تیر شوی امام ابن ابي دنیا، هغه یو کتاب لیکلی 10 جلد کې دی. دا حدیث راوړی په 4 جلد صفحه 1540 باندې. اتم نمبر دلیل یو غټ تابعی دی حسن بصری رحمه الله نوم دی، تاسو به نوم اوریدلی. دا په بصره کې اوري غټ عالم او زمونږ استاد د سلوک او د تصوف امام هم دی، ولایت اعلی او علم معلا. حسن بصری رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه چې سید تراویح څو رکعات وکړو؟ هغه ورته وی د صحابه کرامو عمل داو چې صحابه به کله رمضان کې تراویح کولی نو 20 رکعات به کول. د حسن بصری رحمه الله دا خبره دق امام ابن ابي دنیا 4 جلد او 1540 باندې دا راوړی. اتم نمبر یو تابعی دی عطا ابن ابي رباح رضی الله، دا غټ تابعی دی او امام بخاری رحمه الله دغه آثار راوړي. عطا ابن ابي رباح بچ کله جمع ور کول او رمضان براغه نو تراویح به 20 رکعات کول. دام ابن ابي دنیا په خپل کتاب کې اول جلد او 383 صفحه باندې دا لیکل. نهم نمبر دلیل امام ترمذی رحمه الله او داغه کتاب دی. علما وايي چې د چا په کور کې ترمذی شریفی دا د سدل ک چې د په کور کې پیغمبر دی او حدیث بیانوي. د چا په کور کې چې سنن ترمذی الله ورته دومره برکات ورکړي لکه چې د په کور کې رسول الله مبارک ناستي او خبرې کوي. ډېر لوی محدث دی. امام ترمذی رحمه الله فرمایي واکثر اهل العلم، د تراویح متعلق زیات اهل علم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما، چې د حضرت علی صاحب نه روایت شوی دی او د عمر فاروق صاحب نه من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول الله مبارک د صحابهونه 20 رکعتا. صحابهونه او د اکثر اهل علم 20 رکعات راغلي دي. نو د صحابه عادت دا چې 20 رکعات به کول. ترمذی شریف سنن ترمذی اول جلد صفحه دا یوصل او شپږ شپېته. لسم نمبر د احناف یو غټ عالم دی ابن الحمام ورته وایي چې وابیانم د حدیث منی وی چې دا غټ محدث دی. نا ابن نجیم ورتوای، ابن حمام نا ابن نجیم ورتوای. هغه وای چې تراویح 20 رکعات دي په 10 سلامون، ان 2 رکعات باندې کما هو المتوارث. دا 20 رکعات په 10 سلامونو دقه سے نقل دي د صحابهونو. البحر الرائق د کتاب دی.
اول جلد او صفحه د یوصل او ولس. یولسم نمبر دلیل یو عالم دی وهبة الزحیلی ورته وایي، د مصر یو خسته عالم دی، هغه په دې مسلو باندې ضروری مسلو کتاب لیکلی، یولس جلده، الفقه الاسلامی وادلته، هغه نوم دی. هغه وایي قول کثیر من العلماء، ډیر علما په دې دي چې انها 20 تراویح 20 رکعات دي، وهو السنه، سنت امدق شل، ولی لعمل المهاجرین والانصار، د رسول الله مبارک مهاجرین صحابه چې څومره او انصار صحابه چې هغه ټولو بشل کوي. کتاب نوم دی الفقه الاسلامی، دویم جلد دی، صفحه د 1009. دولسم نمبر یو عالم دی نوم دی ابي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي، هغه وی ومن السنن صلاه التراویح، سنت و منزونو کې د تراویح منظم دی فی شهر رمضان، دا تراویح خاص پر رمضان المبارک کې دی. عند ابي حنیفه والشافعی واحمد، د درې واړو امامانو مسلک دی. وهي 20 رکعتا ب10 تسلیمات، 20 رکعات دی او په 10 سلامونو باندې دی. د کتاب د نوم دی رحمت الامه فی اختلاف الائمه، اول جلد صفحه د 46. 14 نمبر زمونږ استاد د هرات یو عالم دی سلطان ابن علی القاری الهروی، اسم په هرات کې مزار شریف دی، الته روضه مبارکه. مولا علی قاری رحمه الله فرمایي لیکن اجمع الصحابه، صحابه اتفاق کړي دي او اجماع کړي ده على ان التراویح 20 رکعتان، چې تراویح سودی 20 رکعات دي. د کتاب د مرقات المفاتیح د مشکات شریف شرح ده، دریم جلد صفحه ده 302. 14 نمبر د احناف یو غټ عالم دی بدر الدین عینی رحمه الله نوم دی وی التراویح 20 رکعتا، تراویح 20 رکعات دي، وهو مذهبنا، دا زمون مذهب دی. وبه قال الشافعي واحمد، دغه خبر امام شافعی او امام احمد سبب کړي. ونقله القاضي عن جمهور العلماء، قاضي عیاض یو محدث سر شوی وی جمهور علماء معنا ټول علما په دې متفق دي چې تراویح 20 دي. د کتاب د البنایه شرح الهدایه، دویم جلد او 649 صفحه. 15 یو عالم دی چې مونږ او تاسو ته وابیان هم ډېر پیش کوي، ابن تیمیه نوم دی رحمه الله. دا د امام احمد صاحب په مسلک، زمونږ د اکثر ملګری ور سره ورانه دوردونه پکای، خو زما مسلک جدا نه. زما مسلک دا دی چې څوک مرشي هغه پسې به خبرې نه کوي، ولی د خپل وخت علماو داغه مقابله کړي ده. مونږ او تاسو ورستنی خلک یو، زمونږ د مړو سره څه کار دی؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک مرشي داغه بدی م بیانوي، ولی کم عمل چې کړه هغه سره مخامخ دی، نو تی سکه یو مسله ده، نو مسله باندې بحث پکار دی.
مقصد مې دا دی چې ابن تیمیه هغه چاتم قبول دی چې زمونږ استاد زمانہ کې څوک 70 رکعات کوي. ابن تیمیه وایي فلما كان ذلك يشق على الناس، کله چې په خلکو دا ګران شو. ابتدا کې صحابه او د تراویح جمع نه کوله، څوک بدلته ولاړو څوک بدلته ولاړو څوک بدلته ولاړو. که فکر مو کړی ځان ته تراویح ډیر سخت کار دی. ګوره کله موږ تاسو نه جمعات کې تراویح پاتې ځان له به کولې شو، بیا خډیر ګران یاره بس پرېګه د سفرس خو نه دی. او بیا زمونږ زمانہ کې سمسستی ده، نو په خلکو دا تراویح ګران وي ځکه چې ځان لو. نو قام بهم ابی ابن کعب، د رسول الله مبارک قاری ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ راپورته شو فی زمان عمر، د عمر فاروق سے په زمانہ کې 20 رکعتا دیو مخکې کېدو او ټولو ته به 20 رکعات ورکاو، والوتر اخر کې به وترم کو. د کتاب د ابن تیمیه سے مجموعۃ الفتاوا 15 جلد ده، داغه په 14 جلد او 15 صفحه باندې دا خبره کړې. خلاصه دا ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شل کړي پخپلې کړي دي، عمر فاروق صاحب شل کړي دي، حضرت علی صاحب شل کړي دي، ابی ابن کعب صاحب شل کړي دي، صحابه ټول شل کړي دي، تابعین شل کړي دي. د دین اخوا مشکل پیښ ده نشته. نو تراویح 20 رکعات دي. ګور څوک مو غلط نه کی، اته نه دي. ویم درته تهجد دي ټول بیان نه وي. اته رکعات چې کم کوي حدیثو کې اته رکعات راغلي دي، د بخاری شریف حدیث ده. خو هغه د تهجد د حدیث بدرته وایا. یو صحابي دی ابي سلمین ده، دی وای ز حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تراغله. ما ورتوی تانه یو پختنه کو، حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا رسول الله مبارک بی بی دا، میز کې پرده وا، دا تی پختنه کې دینه به صحابه او د مسلو پختنه کوله. ورتوی وزمون موري رسول الله مبارک چې د شپې مونږ کو نو سو رکعات کول او څنګه کول، څنګه مونږ کو. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وای وی رسول الله مبارک به رمضان او غیر رمضان کې یعنی روزه کواو که روزه بنوا د یول رکعاتو نه زیاتواله نه وکړي. نو وی څنګه به کول؟ وی سلو رکعات نیت به وکړ. هوا بي سلمان دوپره خسته مونږ به کاو چې ته د هغې د خایس او د اوږدوالي پوښتنه مه کوه. خسته مونږ به یې کوو، اوږد به یې کوو. نو چې 4 رکعاته به یې وکړه که نه، بیا به سلام واړه او بیا به 4 رکعاته وکړه. د هغې د خایس او د اوږدوالي پوښتنه مه کوه. کله به چې 8 رکعاته پوره کړه، بیا به پورته شه 3 رکعاته ویتر به وکړه. نو 4 او 4 څو کېږي؟ 8 او 3 11. ورته وی بچیا دا د رسول الله مبارک د شپې مزد دی، رمضان کې به هم کو، غیر رمضان کې به هم کو. دی وایو ګوره دا والا 8 رکعاته تراوی، منګ وایو
الله خو عقلم در کړه کنه. رسول الله مبارک تراوی کولی جمعات کې قانون اداو چې پاول صف کې به مشران صحابه ورپسې به ځوانان ورپسې به الکان اخره کې به بیبیان اوس کدیس تابعی پختنه د تراو کوله نو د سړیو نه پکار وکړه د خزو نه پکار سړیو نه پکار زه تاسو ته مسلې کوم خو تاسو سړی یې کنه. اوس چې څوک پختنه کوي د دې مسلو متعلق زما په کور ته زی دروازه وټه کوي که تاسو ته وایي کدا پختنه د تراو نو خود سړیو نه به کړي وکړي دا زی او د رسول الله مبارک د بیبینه پختنه کوي. اوس وین نه یو خبره پوره کم بیا بری ده کدا د تراو پختنه وا نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خو جمعات کې تراوی کړي په کار داده چې د پختنه چا نه کړي سړیو نه کړي خو چې دا کور ته زی او دروازه ټکای معلومی کې دا چې دا د هغه موس پختنه کوي چې کوم رسول الله مبارک په کور کې کو هغه ځین کدا د تراو پختنه وي نو زمونږ استاد مور مبارکي حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته نوي چې د حضور موس په رمضان او غیر رمضان کې دسو غیر رمضان کې خو تراوی نه هغه ته پته ولګېدل چې د ابي سلمہ پختنه د تراو نه ده د هغه مزد چې زما کوټه کې کوي نو ورته وایي چې رسول الله مبارک به روزه او غیر روزه کې د یو لسونه زیات نه کوي. دریم نمبر خبره تراوی د خوب نه مخ کی دا چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته کوم حدیث وایي ا د خوب نه پس ده تهجد د خوب نه مرستوي تراوی مخ کی تهجد سمانه وی خیدل خو مخ کی خوب وای سلورم تراوی دو رکعات دي سلور رکعات تراوی نکی او په دې حدیث کې راغله صلی اربعا سلور رکعات منځو کو فلا تسأل عن حسنهن وطولهن دا غیر د خایست او د وګدوالي پختنه مکوا پته ولګېدل چې دا پختنه دا حدیث ته تهجد ده دا د تراو نه ده دالی ونی چې ده موتا غلطی او یو ګوره ما سره بخاری شریف دی همدغه حدیث دی بخاری شریف دا درو 3 رکعات ویتر کاو ویتر واجب دا به پرې خودل هوسه دا چې څو 4 رکعات تراوی و دی ویتر یو رکعات وای مونږ وایو چې د حدیث اخر سره سکے الته خو 3 رکعات ویتر. دویم نمبر دلیل درته وای تراویح سمانا را څنګه پښتنو کې تراویح سمانا د تراویح معنا تراویح جمع ده او مفرد ده ترویحتن معنی ده دمه کول. مسله دا ده چې سلو رکعاتا منځو کې بیا بدلته لکه دمه کې سبکه دمه بکه. اوس راځه عربی کې قانون دی چې د یو د پاره مفردی دو د پاره تسنیه پښتو کې تسنیه نه استعمالي او عربی کې وی او چې د دوو نه ډیر شي بیا جمع نو تراویح جمع ده معنا ډیر دمی نو چې ته اتر رکعات وکي نه کې خود وته میرا اخو تراویح نشوي اخو ترویحتان شوي دي اصل کې په عربی نه پوي کدا اتر رکعات وې نو دا به ترویحتان نوم به تراوی نو خو چې تراویح جمع راغی
پته ولګېدله چې دا شل دی وطن دي. شاه وزیر سوال وکړ، سوال ورته حل جواب کوم ورته کړي پیغمبر د خدای بس په جمع او قائلین جواب کوي. زما خبره واوره زر ته وایم مسله ته پوره کوم او ما پرې داوت بل درته وایم اوس مې د پیته دلیل وي او ته په دې الماریو ګرځېدې. ما درته وی قران کریم چې راواخلې غټ دلیل درته وایم د قران کریم چې راوالي رکوع پکې شته کنه. قران کریم کې نو الته قران کریم کې رکوعګانې دي. ما تاسو ته وی د رسول الله مبارک قاری ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ شل رکعات کوي. امام ابی بن کعب د جمع شل رکعات تراویح وکړي په وېشتم به ختم کوله که زمون قاری ته چې یو رکوع وایي نو شلو ته چې په وېشت کې ضرب ورکړي 1500 سلويخ راځي. قران کریم رکوعګان او شماري 1500 سلويخ رکوعګان ټول قران کریم دا د صحابه دور دی. اوس راځه جمع کم وخت کې و کله چې روزه راغله د بخاری شریف روایت ده رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جمعه تراغه صحابه ته جمع د تراوو ورکړه. الله اکبر نور خبره خلاص وسوځي زه تاسو خبره پوره کوم مفتاتوی خبره پوره کوم. رسول الله مبارک جمع ورکړه د تراوو. صحابه کرام او عاشقانو خبر شو چې رسول الله مبارک تراوی کوي. سبا جمعه د نیمه نه وړېدل. رسول الله مبارک بیا جمع ورکړه. مونږ تاسو تراوی نه تختو چې صحابه خبر شو چې تراوی جمع رسول الله مبارک ورکړه. حضور خو تراوی کوي جمعه سم دک. بخاری شریف کې دي چې 2 ورځې جمع ورکړه. صحیح ابن حبان د حدیثو کتاب دی هغه کې دي چې 3 ورځې جمع ورکړه. خو چې د صحابه د هجوم ولید او دا شوق ولید نو ډاس چې اسنه د الله د طرف نه حکم راشي او زما په دې امت به فرش او کې دې چې زما امتیان رست را رواني هغه بیا دا نشي کولای ستړي به مونږ ته کتلې دي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فسلور مشفا یا پدری مشفا رو نوت او صحابه ټوخي کول او غاړه تازه کولې تر دې چې پیش لمش رسول الله مبارک راوته وي ستاسو ټوخي ستاسو غاړه تازه کېدلو باندې زه خبرو ما خو ما سره یو فکر پیدا شو چې ستاسو دا شوق می ولید ما وی در باندې فرض نشي یا به مشکل سره وګرځيږي. تراوی کوي ځان لیکوي چې فرض نشي. کله رسول الله مبارک وفات شو بیا ډېر یو خطرناک وخت راغی. کوم خلکو چې ایمانونه زړه ته نو ورسېدلی خدا الله د پیغمبر د مجلس پرتاو په پروت ځان ته مسلمان وي. حضور چې وفات شاوی مرتد شو. چا ښکارا اعلان وکړو چا د زکات نه انکار وکړو. نو د صدیق اکبر صاحب زمانہ ډېر یو خطرناکه یو حساس وخت راغی. ځکه چې ټول ډله د نه جدا کېږي او دې کې چې دینو صدیق اکبر صاحب رضی الله تعالی عنہ صحابه دې مسلې ته توجه ځکه نه و چلته ضروری مسلې پیښ شي. صدیق اکبر صاحب چې کله وفات شو د عمر فاروق صاحب دور صحابه بولا ولته مسکا ارچاته به مزه نه کور ور کول اوس خلکو یې قربان دا خو په مونږ ډېره سخته ده. صحابه ټول راجم کړ ورته وی سکو
ورته صاحب چې یو امام دې راته مقرر کړی دی او موږ په جمع تراویح کولې، اوس خو فرض کېږم نه، ځکه چې رسول الله مبارک زمانه کې دا پروګرام اوس خو نه فرض کېږي. وای په دې مو اتفاق دی، وای په دې مو اتفاق دی. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته وی تب مخکې کېږي او قران کریم بم وې ختم بم کې او دوی ته به جمع ورکې. نو شل رکعات تراویح شروع شي په جمع د سند چې عمر فاروق صاحب شل شروع کړي، نه شل د مخ کې نه وي، جمع وس شروع شو، جمع وس شروع شو. دا دومره خواري مې د سره وکړه چې خلق به مو غلطه چې تراویح ته دی ګوره او موږ او تاسو لټانی او دا غوي خبرې را باندې خوږی لګي، دین راته کمای نو د دوی نه منای، دا دروغ وای او کده سره نه منلا نو زی ډاکټر ما مال راولای زپو شو غپو شو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. مکہ مکرمہ کی شل رکعات کی، مدینہ منورہ کی شل کی، د دین غټ دلیل کم سب